बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو چرسدان ناګمان کې خاوند خپل خزا ډېرې زیاتې بیرحمۍ سره قتل کړی دا ولې قتل کړی دا وجه سوا ګناي څه کړی و دې باره کې بس ټول معلومات په ویډیو کې شیر کوو او کته تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې مونږ ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل ما خزان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملاشي. دوستانو دا واقعه د چرسدې ناګمان ده چې یو خاوند خپل خزا خپل لاس قتل کوي نو هغه سړی به څومره مجبور وي اخر د خزې به څه ګناه کړی وي. دوستانو هغه وخت چې قیامت نشانه دي چې هغه ورورو راخکارا کیږي چې خزا خاوند سره وفا نه کوي خاوند خزې سره وفا نه کوي او خاوند چې خزې سره وفا نه کوي هغه بیا خلک دومره بد نه غني خو چې ایوا خزه ذات وي هغه خاوند سره وفا نه کوي او هغه حرامي رشته ته حلال رشته باندې ترجیح ورکړي. دوستانو دلته د خزه چې د دوا بچیو او دا ایو پردي سړی سا ایو غیر حالات کې ملاش ولا او خوند صحیح کوي خوند په پوي شو او چې کله خوند پخته ثبوت دی پره د تدروغ ویل چې زه بار کار مې دا ما کې به یو 3-4 غنټې لاګي او زه بل خو روان یم. دوستانو خزه ځان ته آشنا راوښته دي دغه خوند هغه ټیم پرې کتلې دي س ټیم پرې دوی غلط کار نه دي شروع کړي چې څنګه دوی کپڑے کوزه کړی دي خوند دواړه تماچې باندې وشتي دي. دوستانو حرامه رشتہ سړی چې غلط کارو کې نو هغه باندې نفس زورور وي د خزه باندې سچ زورور چې د حلاله رشتہ خوند دی مینه وسکول دوا بچی تر وړیو هغه خوند پرې خوستلو او یو پردي سړی دی پره حرامي رشته دی پره آیا مونږ نه قیامت ریز اراده آیا مونږ نه آخرت ایر شوی دی آیا مونږ نه دا خبره ایر شوی دا چې مونږ وو هغه ژوند کې حساب کتابو کې مونږ سره. دوستانو چې کله پورې مونږ د معاشره کې مونږ په بچیو باندې حرام رزق خورو هغه ټیم پورې مونږ معاشره کې دا ګناوانه بوي بیا چې کوم الواد ور نسل ستر شي بیا هغه دا کارونه کوي چې تاسو په ورچا چا په حق حلال رزق وړلې وي هغه بچي بیا نیک عمل وي. دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خبر راځي سره تر وکړو. السلام.